السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نن د اختر خطبه هم حضور فرمایي ما ورکړې ده، نو ځکه دا به زه مختصره خطبه ورکوم او دې لپاره ما د حضرت مسیح موعود علیه السلام یو اقتباس راخیستی دی چې د کوم طرف ته موږ ته همیشه پام کول پکار دی. هغوی فرمایي چې د مؤمن تعلقات د دنیا سره چې څومره فراخ وي نو دا د هغه لپاره د عالي مراتبو سبب جوړیږي، ځکه چې د هغه نصب العین دین وي، یعنی د دنیا تعلقات هم چې زیات وي نو د دې لپاره ښه خبره ده چې مقصد د دې دین وي، یعنی د دنیا د تعلقاتو مقصد هم پکار ده چې دین وي. دا د مؤمن نښه ده او دنیا د دې مال او دې کې چې کوم حیثیتونه وي دا د دین خادم وي، خادمان وي. نو اصل دا دی چې خپل ذات کې د دنیا مقصد نه وي بلکې د دنیا ترلاسه کولو کې اصل غرض د دین وي، چې دنیا هم ګټئ نو غرض دا پکار ده چې دین د زموږ ښه شي، موږ به د دین خدمت کوو. دنیا هم چې ګټئ نو د دین د بهترۍ لپاره، دا نه چې غلط کارونه وکړي او خپل دنیا او آخرت خراب کړي، بلکې د خپل آخرت ښه کولو لپاره او د خپل دین ښایسته کولو لپاره پکار ده چې موږ د دنیا ګټو. فرمایي چې په داسې طور دنیا ترلاسه کول پکار ده چې هغه د دنیا خادمه وي، لکه څنګه چې د یو ځای نه بل ځای ته تلو لپاره د سفر لپاره چې کومه وسیله وي د سفر او د لارې سامان انسان د ځان سره راخلي، نو اصل غرض په دې کې دا وي چې د منزل مقصود ته د انسان ورسي. دا نه چې په خپله د سورلۍ ذریعه یا د لارې چې کوم ضرورتونه دا ټول څیزونه موږ د ځان سره راخلو د سفر کې اسانۍ پیدا کولو لپاره. مقصد یې دا وي چې په آرام د سفر تیر شي او موږ تر منزل ورسېږو، دا نه چې په دې کې موږ د سفر نه خوند واخلو. فرمایم دغه شان د انسان دنیا ترلاسه کوي خو د دین خادمه ده ګڼي. خدای پاک دا دعا ښودلې ده چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، چې خدای موږ ته د دنیا حسنات هم راوبخه او د آخرت حسنات هم. هغوی فرمایي چې خدای پاک چې کوم دا تعلیم فرمایلی دی چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة، نو په دې کې دنیا مقدمه ساتلې ده. خو کومه دنیا مخکې ساتلې ده، خو کومه دنیا؟ ولې؟ حسنة الدنیا، داسې دنیا چې په آخرت کې د حسناتو سبب شي، داسې دنیا چې په ترلاسه کولو یې په آخرت کې فایده وي. د دنیا داسې څیزونه دې ملاو شي چې په آخرت کې د حسناتو سبب شي، دا نه چې موږ د آخرت کې بیا شرمندګۍ سره مخ یو.
بیخي په دنیا کې پریوزو بیخي چې په دنیا کې پریوزو نو بیا به شرمندګۍ سره مخ کېږو دوی فرمایي چې دغه دعا په تعلیم انسان صفا په دې پوه شي چې مؤمن ته پکار ده چې د دنیا په ترلاسه کولو کې د حسنات الاخره خیال ساتي او ورسره په حسنات دنیا په لفظ کې د دنیا د ترلاسه کولو د هغه ټولو بهترینو وسیلو ذکر راغلو چې یو مؤمن ته پکار دی د دنیا د ترلاسه کولو لپاره د خپلې دنیا په داسې طریقه خپلوي ترلاسه کوي چې په خپلولې ښېګړه او خوبي وي دا نه چې داسې طریقه وي چې نورو انسانانو لپاره د تکلیف سبب شي او نه په خپلو همجنسو کې د څه قسمه د شرم سبب وي نو داسې دنیا بېشکه د حسرت الاخره سبب به وي یعنې داسې دنیا ګټئ چې صرف دا نه چې تاسو د په فایده رسي بلکې انسانیت ته د هم فایده رسي او په دنیا کې د داسې حرکتونه نه وي چې تاسو لپاره د شرم سبب شي ستاسو خاندان او ستاسو جفتو خلکو لپاره د شرم سبب شي بلکې پاک صفا ژوند دې وي نیکۍ او په تقوا باندې روان ژوند دې وي چې کله داسې ژوند وي او داسې دنیا ګټلو لپاره چې خپل ژوند تېروئ تاسو نو هغه به فایده به تاسو په دنیا او آخرت دواړو کې کېږي د هغه نو نن چې دنیا په عمومي طور خپلو مقاصدو د مفاداتو ترلاسه کولو کې پرېوتې ده او ذاتي مفاداتو له ترجیح ورکړل کېږي که کامونه وګوري نو هغوی صرف د خپل کام فکر لري د انسانیت نه او په دې کې چې دوی پرېوتې دي نو دا خلک د خپل د تباهۍ سامان کوي لګیا دي په داسې حالاتو کې موږ ته خدای پاک نه د دنیا او د آخرت د حسناتو د وختو طرف ته پام کول پکار دی او په داسې حالات کې دې طرف ته ډېر زیات د پام اجر دی چې موږ د خپل دنیا او آخرت ښایسته کړی شو بیا او هر قسمه د آفاتو نه دې محفوظه پاتې شو دنیا د تباهۍ کندې ته ور روانه ده لکه څنګه چې ما وویل خدای پاک زموږ دې نه محفوظ وساتي خدای پاک دې وکړي چې موږ ته د خپلو د اعمالو د ښه کولو د توفیق ملاو شي او په دغه لحاظ د دعاګانو توفیق دې ملاو شي لکه څنګه چې اوس ما خطبې کې ویلي مو چې خدای پاک دې په حقیقت کې د دغو حسناتو د ترلاسه کولو توفیق دې موږ له راکړي او د بهترینه دعاګانو توفیق دې موږ له راکړي هغه دې قبول کړي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر